بیگا آئینی ترمیم حوالے سره په سنټ کې اور قومي اسمبلی کې اجلاس کېدو والا ډېر ناوخته پورې دا خبرونه راتلل چې نن به آئینی ترمیم کېږي، نن شپه کې به آئینی ترمیم کېږي. دغه آئینی ترمیم ولې نه شوی؟ عمران خان د جیل نه یو اهم پیغام هم جاری کړی دی. عمران خان سره په جیل کې څه خبرې شوي دي په هغې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. د مولانا حوالې سره عمران خان څه پیغام جاری کړی در سره هم په دې ویډیو کې جاری کوم. عمران خان پسې په جیل کې 15 ورځو داسې بجلی بند ده، اخبار په بند. عمران خان ته دا پته هم نه وه چې زما خوریان گرفتار دي جی. بجلی بند، اخبار بند، ورزش نه کیږي جی د عمران خان. اور بیا هم چې کله د پی ټی آی وفد عمران خان سره په جیل کې ملاقات کړی دی نو دغه ټایم د پی ټی آی وفد ته کپتان ووي چې تاسو ډاډه اوسئ، تاسو پریشر کې مه راځئ. لکه دومره د مضبوطو اعصابو انسان د عمران خان. خیر په دې د ویډیو اینډ کې خبره کوو، ټول نه پیله په دغه باندې خبره کوو آئینی ترمیم باندې چې بیګا لیټ پورې دا خبرونه راتلل چې نن شپه کې به آئینی ترمیم کېږي. خو دغه آئینی ترمیم ولې نه شوی په دې تفصیلا خبره کوو. بیګا د آئینی ترمیم حوالې سره سنټ کې اجلاس او قومي اسمبلی کې هم اجلاس خو نمبر گیم یو ځل بیا تبدیل شوی دی. بندیان ورسره نه دي پوره شوي جی. کم سیټونه چې ریکوارډ دي د آئینی ترمیم دپاره نو هغه سیټونه حکومت سره نه دي پوره شوي جی. بیګا لیټ پورې سنټ کې چې کم او سنټ کسان او د قومي اسمبلی کسان چې کوم هغه قومي اسمبلی ته اور سنټ ته نه دي پتلي. دغه نمبر گیم چې کم دی د حکومت یو ځل بیا ناکامه شوی دی. نمبر گیم یو ځل بیا انکمپلیټ پاتې شوی دی چې کم آئینی ترمیم دپاره 2/3 اکثریت وي. 224 سیټونه ریکوارډ وي چې دغه 224 سیټونه حکومت سره نه دي پوره شوي. بیګا ډېر لیټ پورې دا خبرونه زیریګردې شو. عمران خان 2 هفتو داسې هر څه نه کټو جي. هغه ته دا هم پته نه وه چې زما خویندې هم ګرفتار شوي دي. په هغه باندې بجلی بند وه، اخبار بند، ورزش بند. او کله نه چې د پی ټی آی وفد عمران خان سره پرون ملاقات وکړو نو دغه ملاقات دوران عمران خان خپل وفد ته ووي چې تاسو پریشر کې مه راځئ جي، تاسو ډاډه اوسئ. لکه کپتان تاسو خپله سوچ وکئ د دې ملک چې څومره هم سیاستدانان دي دی لږ تاسو امیجن کوئ که چېرې نواز شریف په جیل کې بند و 14 میاشتې نواز شریف په جیل کې تېرولی شوي نه جي ده پخوا ډیل کولو چې زما پلیټلیټس کم شوي دي او زه بیمار یم او زړه دوړه را باندې راځي او بو مې ځئ لندن نه مې بوځئ. شهباز شریف نشو تېرولی، زرداري نشو تېرولی، بلاول بوټو نشو تېرولی، مریم نواز نشو تېرولی. پاکستان کې څه داسې یو سیاسي سړی هم نه وینم چې هغه د کپتان غوندې 16 میاشتې په جیل کې تېرې کړي او په دغه دوران هم هغه خپل د بهر کسانو ته وایي چې تاسو ډاډه اوسئ. بهر کسان خو الریډي ډاډه دي. د بهر کسانو ته وایي ډاډه اوسئ چې زه نه را جوکاویږم، تاسو مه را جوکاویږئ جي. بیګا لیټ پورې نواز شریف لاهور کې و، شهباز شریف هم لاهور کې و، پارلیمنٹ ته نه تللی، قومي اسمبلی ته نه تللی. نو بیا به آئیني ترمیم څنګه کېدو؟ عمران خان ویلي دي چې مولانا صاحب سره تاسو انګیج اوسئ. خپل وفد ته وایي چې تاسو مولانا صاحب سره ځان انګیج ساتئ او مولانا صاحب چې کوم کردار دی په آئیني ترمیم کې هغه اپریشیټ کول پکار دي چې څنګه حکومت سره هغه سات نه دی ورکړی. بلاول بوټو یو ځل بیا مولانا صاحب سره ملاقات هم کړی دی چونکې بلاول بوټو چې کله هم مولانا صاحب سره ملاقات کوي نو وایي چې دا زما مولانا صاحب سره اخرنی ملاقات دی او دې نه بس په مولانا صاحب سره زما ملاقات نه کېږي. خدا په تیر شوي 300 ورځو کې د مولانا صاحب سره د بلاول بوټو 15 ملاقات ته جي. خو بیا هم مولانا صاحب دای سره نه یوځای کېږي. په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه جي. والسلام.